نن سبا بیا په دې کالجونو کې دا نوې طبقه چې کومه ده دا اکثر په دې مصیبت کې اخته دي. داسې تپوسونه به درنه کوي د تقدیر متعلقه یا ده چې پویه دې نشته راشي او عالم له ما سره رابطه وساته بل عالم سره رابطه وساته موږ به درله ټیم درکو ته به راشې دوه په دوه به کینو ستا چې کوم اشکال دی ته رامخکې که انشاءالله تا ته به د هغې جواب میلو شي که د هغې جواب دله ما درنه که زه به د خپلو استادانو نه تپوس وکړم او تاله به د هغې جواب انشاءالله تا ته میلاویږي ستا اشکال به نه پیدا کېږي هغه به انشاءالله حل کېږي. نو عقیده به درسته ساتې عقیده به ګډه وړه نه ساتې. د حضرت زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل نوم نعمان ابن ثابت دی. یو وزیرو هغې وزیر څه تپوسونه کول نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې راوغوښت ځکه هغې زمانه کې الله ډېر لوی علم ورکړی و د قرآن د حدیثو د فقه ډېر لوی علم الله ورکړی. امام ابو حنیفه صاحب ته وایي یو څو تپوسونه درته کوم وی بالکل وکړه. هغه وزیر په تخت باندې ناست دی امام ابو حنیفه صاحب لاندې ناست دی وی تپوس درنه کوم. امام صاحب وی وایه امام ابو حنیفه صاحب ته وی تاسو چې دا خبره کوئ چې یاره الله یو دی او د الله نه مخکې څه نشته اسم د الله نه مخکې نشته د دې ما ته په ظاهر کې څه مثال وښایه چې داسې یو شی و د هغې نه مخکې څه ني په ظاهر کې راته د دې څه نظیر وښایه. امام ابو حنیفه صاحب ورته د انسو دا شمیر د زده دی وی بالکل او وی وایه شابه هغه لګیا شو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 لګیا شو دا 1 او دا 2 دا 3 او دا 4 او 5 او 6 او 7. امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي 1 پسې خو لګیا شو 2 3 دی وی خو دا درنه تپوس کوم چې د 1 نه کومه مخکې سره هغه راته وښایه د 1 نه مخکې سره راته وښایه. هغه وزیر ورته وایي یاره د 1 نه خو مخکې بل انسو عدد نشته بس لومبې و دقه 1 دی او د 1 نه مخکې اسم نشته او همدغه 1 دی لومبې مخکې تی نشته وایي دغه شانتې لومبې الله هم دی د الله نه مخکې بل څه نشته بس څنګه چې د 1 نه ته مخکې بل څه نشته الله هم یو دی 1 هم یو الله هم یو د الله نه مخکې اړو څه شته دی نه. وی دا درنه تپوس کومه تاسو وایه چې الله ته هر څه ښکاري هر څه الله پاکینی نو د یو انسان چې یو طرف ته مخي خو هغه طرف ورته ښکاري او چې کوم طرف ته شا وي خو ورته نه ښکاري. اوس زما تاسو ته مخ ته تاسو راته ښکاري شاته خو ما ته څه نه ښکاري. نو چې د الله تاسو وایه الله ته هر څه ښکاري هر څه ویني او چې کوم طرف ته مخ ته ورته ښکاري او چې کوم ته مخ نه دی خو ورته نه ښکاري نو د الله د مخ کوم طرف ته رضا دا راته ووایه. امام ابو حنیفه صاحب ورته جواب در کومه ویې لکه یو کس ډیوه راوړې ډیوه یې راوړه هغې کېښوده هغه ډیوه یې بله کړه کوټه کې رڼا پیدا کړه. وی دا درنه تپوس کوم چې دا باتۍ بله ده او بلیږي او رڼا کوي یو نور دی مخ یې کوم طرف ته دی. هغه رومي وزیر ورته وایي هر طرف ته مخ دی هر طرف ته مخ دی هر طرف ورته ښکاري هر طرف ته مخ کې وی دا یو عارضي نور دی هر طرف ته مخ ته ټوله کوټه رڼا کړه او ته هر طرف ورته ښکاري. نو بیا الله خو لوی ذات دی هغه خالق دی نو الله ته به هر څه نه ښکاري. الله هغه ذات دی چې هغه ته د غر سر ښکاري دغه رنګې الله ته د غر ویښ هم ښکاري. الله غ ذات دی د سمندر سر ویني الله د سمندر ویختم الله تخکاری الله تر کانی سر ښکاري الله د کانی منظم الله تخکاری. الله هغه ذات دی چې الله د دنیا نو پیدا کړي د الله پیدا مخکې نه علم وو دا څومره انسانان چې الله پیدا کړي دي د الله پیدا مخکې نه علم وو چې زید بکر عمر خالد به پیدا کومه د الله ته پته و چې عمر به هم دومره خوراک به هم دومره کوي شکل به هم دومره د ده په سر کې به دومره ویښتي الله هغه ذات دی.